نو دا لإلاف قریش صورت تاسو ټولو له درځي، مشرانو له ورځي، کشرانو له ورځي، زنانو له ورځي، تاسو په منځونو کې هم وایي. وړوکې صورت د اخري له صورتونو کې شته، د اکثر خلکو له ورځي، ځوانانو له. خو د دې چې کوم فضایل راغلي دي علماو لیکلي دي او د دې چې کوم مجرب وظایف دي ګاینه تاسو خبر شئ، نو تاسو به نورو ډېر وظیفو پسې مه ګرځئ. دې وخت کې ملک کې دوه غټې مسلې دي، یو د رزق ده، مهنګایي ده، تنګي ده، او یو د امن ده چې امن نشته دلته، روسته روزه مړي کېږي. نو د لإلاف قریش صورت یو بهترینه وظیفه چې زموږ د استادانو او زموږ د اسلافو د مجرباتو نه ثابته ده. نو کم سړی چې دا عمل کې راوسته، نو دا دوه شیونه به یې ورکي، یو د رزق تنګي او یو چې کومه دی بدامني، یعنې امن کې به وي، کور به په امن کې وي، اهل و عیال به په امن کې وي، خپل جان به دې په امن کې وي، د دشمن نه، هر قسمه دشمن نه به دا حفاظت کي، د سحر، د جادو چې تا ته په هرې لارې سره تا د تکلیف در رسوي، ته به په امن کې. حج وظیفه سره وظیفه دا ده چې د سحر مون نه بعد 11 پیرې لإلاف قریش صورت ویل دي، او 11 مرتبه چې کوم دی د ماښام مون نه پس ویل دي. دې کې چې اطعمهم من جوع لفظ راځي په آخره کې، دې لفظ چې تاسو راورسئ، نو دې ځای کې به تاسو د خپل د رزق د تنګۍ حوالې سره د الله نه سوال صرف ذهن کې راولئ چې خدای د رزق دا تنګي مې ختمه کړي، او ورسره وآمنهم من خوف، دې ځای کې به تاسو د دشمن د حفاظت سوال د الله نه کوئ، دا به ذهن کې راولئ چې خدای د دشمن نه مې په امن کړي. نو انشاءالله العزیز زموږ د استادانو طرف نه موږ ته اجازت دی چې څومره زموږ دا خلک دا وظیفه ګوري، هغې ټول ته هم اجازت دی د دې څیز. نو خپل عمل کې راولئ، کور کې زنانه چې کومه دی هغې ته هم وایي چې دی عمل کې راولي، ماشومان هغه هم عمل کې راولي. یو به رزق کې برکت وي، بل به د دشمن نه حفاظت وي. الله رب العزت دی زموږ په مال کې برکت واچوي، الله رب العزت دی زموږ د دشمن نه حفاظت وکړي.